نو په دې د زړه چې دا کومه کوټنۍ ده که نه دې کې خدای پاک یو بله کوټنۍ جوړه کړې ده. هغه کوټنۍ کې یو څیز وي ایته احساس وی. د بعضو خلکو د زړه دا کوټنۍ د احساس د کوټنۍ نه خالی راغلی ده. د احساس دا کوټنۍ پکې نه وي. نو هغې سره د بل انسان او د انسانیت احساس قدر او منزلت نه وي. د بعضې خلکو په زړه کې د احساس دا کوټه وي خو کمه وي. د بعضو کم وي، د بعضو کمتر او د بعضو نش وي. نو هغې د انسانیت په قدر باندې نه پوهېږي. دا سوچ نه راځي، دا فکر نه راځي چې زما زندگی خو خشته روانه ده خو چې د دې بل انسان زندگی به څنګه زما بچی خو خشته ښکلې زندگی تیری خو چې زما د دې ګاونډي یا د دې بل مسلمان رور د ده بچی به څنګه دې ته احساس وي. دا احساس ډېر کمو خلکو کې د انسانیت قدر، د انسانیت منزلت، د انسانیت دپاره احساس دا د هر مسلمان یو فرض لازم دی چې پکې وي. تاسو به دې پوه شئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو، بخاری شریف کتاب الجنائز کې راغلی دي، او یو جنازه روانه وه. نبی علیہ السلام هغه جنازې ته ودرېده احتراما. صحابه عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو د یهودي جنازه وه، تاسو ورته ودرېدئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الیست نفسا منفوستا، ولی انسان نو څه انسان خو کنه اگر چې الله نه منلو زه نه منلم کما حقه د الله پاک قائل نو، کما حقه زما قائل نو خو سا خو پکې وکنه انسانیت خو پکې وکنه یو انسان خو کنه نو دا قدر شو، دا منزلت شو. نبی علیہ السلام مونږ ته د احساس تعلیم را کړی. کله چې دا احساس ژوندی شو ټوله دنیا به روښانه وي، ټوله دنیا به خشته د الله پاک په رحمتونو برکاتو کې ډوبئ.